کم نوي ملګري چې په نوو ویزو باندې راشي نو د دې خبرې خیال وساتئ چې په بارډر نمبر باندې په تاسو پسې ستاسو کمپني ایبسنټ فرام ورک هم نه کي. او دا ولې زه تاسو دا خبره کوم؟ دا درته ځکه کوم ملګرو چې که د بارډر نمبر باندې په تاسو پسې حروف ورکړه خدا نه خواسته نو هغه بیا نه ختمېږي. د هغې دپاره څه نظام نشته دی لا. نو چې په بارډر نمبر باندې درپسې کمپني حروف ورنه کي. یو خبره شوه. دویم به دې خبرې یا خیال وساتئ چې که 3 میاشتې ټیم پوره شو او په 3 میاشتو کې کفیل تاسو له یا کمپنۍ تاسو له نه اقامه جوړه کړه نه درته خروج نهایي ولګو نو بیا ته آزاد یې. ځان له به په بارډر نمبر باندې به ځان له دغه راوباسي اقامې نمبر ټیک شو که نه، او بیا به خو چې حروف د پسې نه او ځان له به ابشر جوړ کړي قیوا وغیره اکاونټ به جوړ کړي او ځان له به بلې کمپنۍ وګوره هغې ته به ټرانسفر واړی په تا باندې چا هېڅ هم نشته دی. خو د دې خبرې به یاد خیال ساتئ ګوره چې بارډر نمبر باندې درپسې حروف ورنه کړي. 3 میاشتې پورې دله هېڅ هم ونه کړه کوم چې نوي ملګري راغلي دي او حروف وغیره هېڅ هم ونه کړه. 3 میاشتې پس ته ځان له بارډر نمبر باندې اقامې نمبر راوباسه، ځان له ابشر جوړ کړه، قیوا وغیره اکاونټ ځان له جوړ کړه او ځان له هر ځای ته چې ته غواړې هغه ځای ته ټرانسفر کولی شي. ټرانسفر چې کوم فیس دی هغه 2000 ریال دی او بیا چونکې اقامه به ستا غرامه شوي نو 500 ریال د اقامې غرامه به وي او د اقامې تجدید چې 100 ریال د کفیل کمپني به نور رسوم ستا ډکوي. دغه طریقه ده. مین مقصد د دې ویډیو دا دی ملګرو، ویډیو دا دی چې ګورې په بارډر نمبر باندې درپسې ګورې حتی الوسه کوشش به کوئ چې صلح ورسره به کوئ، جنګ جګړه وغیره نه، بلکې په هر طریقه ګوره چې بارډر نمبر باندې درپسې حروف ورنه کړي. ځکه د دې ویډیو مقصد هم دا دی چې ګوره د بارډر نمبر د حروفو هېڅ حل نشته دی. ګوره خوشحاله اوسئ.